السلام احترامات ګرانو کتونکو خبرې ترې کوو په کلسټر سیسټم باندې کوم چې پېښور بورډ کومه فارموله راویسته ده. کنټرولر چې د خپلې خوښې کومې فیصلې کوي. نو نن یو ماشوم د یو نجي سکول چې امتحان په بل سکول کې ورکوي، نو هغه چې د سکول نه راوتلی نو هغه ته بل سکول نو معلوم نو ګرځېدلې او اوس ماښام چې کور ته رسېدلی دی نو پیپر هم نه ده ورکړی او په دغه ګرځېدو کې سکول پسې ګرځېده. دا داسې خبره ده چې څنګه پریکټیکلي د دې ماشومانو نه اخیستې نه په سکولونو ګرځېدل، نو هغه به چې ټیچر ته ونه رسېده نه به ابسنټ ولګېده، نو چې بورډ ته ولاړه نو هغه به ورته لاړ شه خپل استاد سره وګوره. نو چې استاد سره به نو د استاد او د سټوډنټ ترمنځ به بیا جګړه وه. ډېر داسې یو بل ګریوان ته پکې هم لاس رسېدلی دی په دې کلسټر سیسټم کې. اوس ګرانو کتونکو د کلسټر سیسټم دوی وایي چې یاره د نقل رجحان، خو د نقل رجحان نه د پیسو د انکم رجحان چې کوم دی دې طرف ته توجه د نورو په دې څه کار نشته چې ته شپږ ورځو کې یکدم یو سیسټم بدلې او بیا په کالج کې د پکې نه وي، کورسۍ نه وي، پرایویټ سکولونو والے روړي. دغه ټیم کې هم د بیا پرایویټ سکولونو ته توجه وي او په خپله باندې ناکام وي. خو دې کې چې اوس کنټرولر دومره فیصلې کولی شي، نو زه د کنټرولر ته وایم چې ته دومره مخلص یې او د تعلیم سره ایماندار یې، ځکه چې ته یو ایزسټي ټیچر یې. د تېرو 15 کالو راسې تا صرف په بورډونو کې ډیوټي وکړله او تا چا ماشوم ته ټکې سبق نه دی ښودلی. ته په ډیپوټیشن باندې بس مسلسل ستا یو سیسټم روان دی. په 18 ګریډ کې دغه کنټرولر چې کوم دی د 19 ګریډ او د 20 ګریډ فیصلې کوي. ستا خپل کار دی، خو دا یو فیصله وکړه د خلکو زړه به وګټي چې دا کوم اوس ایګزام روان دی یا نور ایګزامونه راځي، نو دا سیکنډ ټایم کې کا. نو فرست ټایم کې به ماشومانو پیریډ هم نه قضا کیږي او استاد به خپله ډیوټي کوي، ماشوم ته به ښودنه کوي، یو سیکنډ ټایم کې به ډیوټۍ له راځي. نو خو داسې دې وکړل نو موږ به وایو چې واقعي ته تعلیم سره مخلص یې او ته دا تعلیم مخ په وړاندې بوځې. نو ګرانو کتونکو تاسو ته پته وي چې د دې په وجه باندې د ماشوم یوه میاشت هسې بېسه ضایع کوي او هغه شړ کي شړ. دا اوس سپلیمنټري د اګزام را روان دی د میټریک، نو د یو سکول نیم ماشومان، د بل سکول نیم ماشومان، د بل چا امپرومنټ ته چې داخلي کړي دي، نو د هغوی اګزامونه، نو هغه ماشوم یو میاشت لپاره چې کوم سبق ته کېږي نو د هغې نه چې کوم دی نو هغه خبرې پاتې دي. نو خو واقعي ته مخلص یې، نو دا یو فیصله وکړه چې دا اګزامونه په سیکنډ ټایم کې کا. دې لپاره په سیکنډ ټایم کې یو بینک مختص کا چې هغه بینک کې پیپر یعنی پېښور بورډ کې خو هم پیپر بینک شته که نه، نو هغې کې به په سیکنډ ټایم کې دا کوي یو خپل ګاډۍ ولې ونیسه. نو دا کار وکړه، دا تعلیم سره مخلصي ده. دا مخلصي نه ده کلسټر سیسټم او دا سکول مې خوښ دی، د به خال بدلوم، دا مې نه دی خوښ، دی به په خپل خال کې ورکوي. د یو ځای خال راوالي په هغه اسمان کې او د بل چې کوم دی نو په هغه ځمکه کې لرې ماشومانو لرې دنیا ټینشن پیدا کړی دی. پرایویټ سکولونه درنه بیا هم پوزیشن وړي، خو ته ډېر همداسې اسمان ته وخېږي د ځمکې ته راکوشي، خو پوزیشن ده نه پرایویټ سکولونه وړي. بل ګرانو کتونکو ډېر خلک دا خبرې کوي چې پرایویټ سکولونه دا مافیا د دې چې کوم دی نو دا خبرې کېږي. ګورې ګرانو کتونکو موږ په خپله په ټاټ سبق ویلی، خو تاسو چې پرایویټ سکول کې خپل ماشوم داخلوئ که نه، نو له پرنسپل در تاسو ووایي چې دې دومره فیس دی، دومره چې کوم دی نو داخله ده، دومره ټیوشن فیس دی، دومره د ګاډي فیس دی، دومره دا دی. ته ورسره یو اګریمنټ وکړي، دستخط ورته وکړي، ورسره یې ومنې، د هغې نه پس خو ته خبرې کوې نو دا ته مخلصي نه کوې، د دې ته وایي منافقت. مې داخله وکړه سرکاري استاد، وزیر، ډاکټر، دا نه په سرکاري سکولونو کې خپل بچي داخل کړي، دا ډېر زبردسته خبرې. خو پرایویټ سکولونو کې ماحول زبردست، د سولر سیسټم، بجلی، ښکلې بلډینګ، باترومونه، یخې اوبه، صفا ماحول. په سرکاري سکولونو کې دغه ماحول نشته. د چا چې وس کېږي نه کوشش کوي چې په خپل بچي باندې د ښه نه ښه په برانډ کې او په یا په دغه سکول کې خبرې اترې وکړم. ګرانو کتونکو ابل او د ضلعي انتظامیې د طرف نه چارسري د بعضې سکولونو چې چا سره ګاډي دي نو د هغې یو انسپیکشن شو او په یو ګاډي کې هم چې کوم دی نو فرق رانغی. ډېر خلک دا خبره کوي چې یاره
د 50 کالو ډرایور او د 45 کالو ډرایور او دا واغه ګوره دا د عمر نه خو ورتیر وي خو کم وي که نه دا د 80 کالو په عمر کې دی وخت خلک په سعودي عرب کې په قطر کې په ملیشیا کې په دې ملکونو کې مزدوري نه کوي په 80 کالو په عمر کې نو چې 50 او د 45 کالو په عمر کې موږ یو سړي له مزدوري بنده کړو چې دا ډېر خلک بس لنډه خبره یاره زوړ سړی چې کوم دی نه هغه ډرایور کړی دی 45 او د 50 سال نو دله ته مزدوري ورکولی شي خو ته ورکولی شي بني ته راشه هر سکول سره سی ویګان وګوره درخواستونه وګوره په سونو خلک بېروزګاره دي 400 کې ما په بعضې کالجونو کې داسې سی ویګانې کتلي چې د مردان نه د کاټلنګ نه د هغه ځای نه ټیچر راځي چې ما ته ټیچینګ له مقرره کړه نو داسې یو خبره چې کومه ده نو دا هم نه دي کول پکار او دا دې پسې چې په دې کومه د حادثې او دردناکه واقعه راغلې ده هغه خور ورور زړه پې درد کوي خو پرون یو ویډیو یو کس دغه کړی ده چې هغه روان دی نو د نیو اسلامیه د ګاډي نه مخکې رستو کېږي او ډرایور ته وایي ما پې ووه که نه ما پې ووخه په پلیننګ باندې اوس یو کار روان دی په پلیننګ باندې د بعضې سکولونو هم د بل سره نه لګي نه هغه وچېره دا به موږ څه وکړو چونکې نیو اسلامیه دې وخت کې د دې 400 یو اساسه ده موږ پرایوټ سکولونه پیژندل هم نه چې مکرم خان صاحب دا سکول بنیاد یې ښودلی او د علي خان شاګرد و علي خان د غني خان رورو غني خان د ولی خان رورو ولی خان د باچا خان فرزند نو دا یو ډېر غټ دغه وه چې څو پورې چې دغه واقعه شوې ده په دې واقعه باندې به چې زړی د غوښې که نه نه هغه پې خوشحاله نه خو د دې چې کوم تحقیقات وشو دی کې ټیکهدار دی کې دغه چوک دی کې دغه غونډه ګاډی هم ټیک ډرایور نه شل نه ګوډ نه ړوند ښه ټیک ټاک واقعه راغلې ده افسوسناکه خو د دې نه پس چې دا کوم ضلعي انتظامي اکشن واخیسته دا هم ډېر زبردست دی موږ ته د ګاډو هم پته ولګېده په دې ټول سکول کې د ټولو نه نوې ګاډي چې زه ضلعي انتظامي سره وم نو دې نه وي نوې ګاډي بل نشته یعنې روغ ګاډي ته بل نشته خو چې واقعه راځي نن وګوره دا یو سکول ماشوم چې کوم دی نو یو بس په دغه کې وخلی دی په شیرپو کې دا هم ډېر افسوسناکه واقعه ده یو بل ماشوم چې کوم دی نو اکسیډنټ کړی نن ورځ کې نو داسې حادثات مخې ته راځي الله دې دغه مسله هم خیر طرف ته بوځي خو ما خبرې چې کوم دی نو ما په کنټرولر کولې په کلسټر سسټم مې کولې نو دا مې پکې یو څو خبرې اترې شریکې کړې او زه هغه پلار ته سلام کوم هغه فوجي ته چې د هغه وسله ډېره دنګه ده او ډېر په ښه طریقې سره چې کوم دی نو خلک لګوي اگر چې بعضې داسې موقعونه چې کوم دی نو شیطانان کار کوي د خلکو کورونه روغوي موږ ټول به د دنیا نه زو دا یاد ساته چې مرګ له بانه نه وي نو مرګ به نه وي الله پاک دې دوی له صبر ورکړي ځکه چې دا ډېره غټه صدمه را ډېره مننه